أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سورة عنکبوت ابتدا کی ویل شوی و په صورت کې ابتلاګانی دي صرف په دې باندې وکار نه کیږي چې دی وایي زه مؤمن ما ایمان راوړل په دې باندې امتحانات وکول کی په دې باندې د مسلمانۍ سکارونه دي د ایمان ستقاضی دي او په دې باندې اخود کیږي هغه تقاضی به پورا کوي صرف په دې باندې کار نه کیږي چې مسلمانیم بیا به مونږ نه کوي روزه بنه نسی حج بنه کوي زکات بنه ور کوي یا نور د معاشري کارونو دي معاشري کې د ژوند تیرولو طریقې دي د عبادتو طریقې دي عبادت دي دا بنه کوي صرف آمنا باندې کار نه کیږي زه مسلمانیم زه مؤمنیم الله و امتحانات بکیږي امتحانات برازي امتحانات د عبادتو په شکل کې مرাজি با موز بده کوي روزه دا روزه بده نسی بعضی اوامر دي بعضی نواهی دي دا ټول خبرې بدته مخه ترازی د قران او د سنت مطابق به د پاره کې خپل ژوند تیري مخکینی چې څومره خلکو باغی باندې امتحان نشویو دا الله سره د پاره کې د پاره چې د خلق کار کی رښتونی مخکار کی او دروژن مخکار کی دوانو جداواله راشي بلتون راشي رښتونی جداشي او دروژن جداشي چا پرشتیا باندې ایمان راوړلې په پرشتیا باندې ځانتا مسلمان ویلی او چا په دروغ باندې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی یو زمانہ براشي یو دور براشي یو سړی به مؤمنی سحر ماخام له کافری ماخام مؤمن وای سحر چې را پاسی کافر وای یو دور بداسي راشي حالات ټول داسي دي د قران نه خلق لري دي د حدیث نه د سنت نه لري دي د دیندارو خلقو نه لري دي د علماو نه لري دي ولې چې سکیږي نو دا به عالم کوي کم چې کارونه دي دنیوي کارونه دي نو دا به هم عالم به کوي او که دینی کارونه دي نه خودي دي اب کوي مولا کومولا اونکړو عالم اونکړو نو ټول نقصان ټول ملبه برازي نو په د باندې وپریوزي مولوی صاحب مدرسه کولاو کړلا مدرسه کې خلک لګیا دي قران وای سنت وای کتابونه وای صرف وای نحو وای بل سوي انتګه اعتراض وکيږي دغه چې ته ډاکټر ولې جوړ نشو دغه انجینیر ولې جوړ نشو پدې کې ساينسدان ولې جوړ نشو دا اعتراض په باندې راځي
ځان ته نه ګوري غلبیل را پاسي کوزه کوي کوزه ته وي تاکي دو سوري دي او وایزان کې وګورا ځان ته وګورا تاکي سو سوري دي او د شمار نه دي مولوی صاحب چې کوم شي کومه مدرسه کولاو کړلا مولوی صاحب چې کوم مهنت شروع کړل پاږي کې هغه وي زب قرآن خیم زب حدیث خیم زب د یو سړینا موزګزار جوړوم زب د یو سړینا مسلمان جوړوم زب د یو سړینا متبع د قرآن او د سنت جوړوم او په دغه کې مدرسه کامیاب ده مدرسې نه یو سړی فارغ شو د بل ټکه نه ورځي لیکن دیبه منځګزاري دیبه مسلمانی دیبه بل مسلمان له دوکه نه ور کوي دیبه دو نمبرې نه کوي کم سړی چې فارغ شه ده یی پکې بعض خلک پکې داسي کمزوري وي نو بالکل کمزور دی اس ول نه ورځي خو د مسلمانۍ په لحاظ سره به صحیح پکم یو پیڑ کې پکم یو محکمه کې پکو یو کم یو کپنۍ کې چاغه د سشي د پاره نو اق شبت روزي وس کپنی دا ماشينري دا د کپڑے جوړولو ته د دینه کمبل ولې نه روزي نو کپڑے جوړولو چې کوم ماشينري دا هغه جدا ده د کمبل جوړولو هغه جدا ده د کمبل هغه نه نری کپڑے نه جوړيږي او د نری کپڑے جوړولو ماشين نه کمبل نه جوړيږي دغه سه مدرسه ده مدرسه کې ډاکټر نه جوړيږي د ډاکټر د پاره میډیکل کالج پکار دی هغه ځکه هغه وینو البا ډاکټر کی دې مدرسې نه دا شروزي ډاکټر دې داغه نوزي نو دا اعتراضونه کیږي الله وی لقد فتن الذين من قبلهم مخ خلق باندې امتحانونه د باندې ایمان راوړل نو د باندې امتحانات برازي د خلق خبري به اوري خلک به سوچ لګیا دي سیئات کوي گناهونه کوي شرک کوي کفر کوي د زمانہ مخکې ورته لري شي نه کله د خیالین ورته لري نشي بس خبر راځي یو عالم دی هغه لګیا له حق خبره کوي په جمعات کې هم کوي جو په مقبره کې هم کوي جو که په بازار کې خبر راشي جو ال تک هم کوي نو که په دفتر کې خبر راشي نو ال تک هم کوي ایسی دفتر دی ډي سي دفتر دی د بل شي دفتر دی کمشنر دفتر دی هر ځای کې چې کله حق خبر راشي دی کوي کله د مکمل اوسه د مخ کې لاړ د سېنات ته لاړ د صوبایي اسمبلی ته لاړ د قومي اسمبلی ته لاړ الته کې چې وین هم حق به وي نو دا حق چې ویل کېږي نو د پسې بیا دا پروپاګاندا ممکېږي دلته دمکیانې ورکول کېږي مړ بدی کو باز خلک دمکیانې ورکوي وای مړ کوي وجنو یې دا کار دې څونه کې کني وجنو دی وای یا داسې بکې کني وجنو دی دا حالات دي نو الله رب العزت او فرمایل دل تعلیم ورکي درس ورکي پدې باندې چې حق خبره باندې پرې دی اگر که خلک په تعالی د قتل دمکیانی درکې د مرګ دمکیانی درکې ولې مرخ روان دی کنه فإن اجل الله لآت مرخ به یو پیر راضي او پیر خوده نو چې په غیرت شي نو خپش نوم بل یادېږي بیا په غیرت باندې مړ خای کړه
نو فإن أجل الله لآت، یقینا نیټه د الله آخا مخرات لون کیدا. وس دې زنوي هغه امتحانات. یو امتحان اولنې برازي د نفس د طرفنا، نفس به آرام غواړي، نفس به سہولت غواړي، تب سکے ځان بکړې وچ پوچنا وچ پوچ بزان کړه، وچ پوچ ځان ما کړه. بعضی کړهونه چې هغه د قران او سنت خلافي، هغه نو قران او سنت مطابق کړهو کا هغه تذکرہ کوي. ورپسې د مور پلار به خلاف کیږي نو هغه تذکرہ کوي. نو ورپسې بیا ناکاره مولیان دي، شته په مولیانو کې مخالک شتي، ناکاره مولیان دي. نو هغه به ستا مقابله لرازي، ستا مقابله به کوي، ستا خاموش کول به غواړي. کو نشي نو طالبہ سو بعضی آپرونه بتاتو کی تم مکوا منگ بتالا داو کو موتر داو کو دا کسی بکی تب سکے خبر با آغا که چی آغا دا اللہ دا دین مطابقی، دا دین و دا شریعت مطابقی. نو من جاہد فإنما یجاہد لنفسه، نو چاچ جہاد کو، چاچ کڑاو کو، فإنما یجاہد لنفسه، نو یقین دے کڑاو کے نو دخپل فیدے دا پارے کی، دا کڑاو بد دخپل فیدے دا پارے. مخی دا مرگ خبر ہوا، مرگ آغا خبر میاد اشوا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نصیحت کی، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ دا اللہ سے رسول شریک ما پیدا کوا، شریک ما جوڑوا. اگر کو لو حرقتا او قتلتا، اگر کتا قتل گریشی یا اسوز ولیشی، کتا خلق سیزی، کتا خلق مړکئی قتل کئی دے، اللہ سے شریک نہ جوڑے. دا قرآن و سنت خلاف بنکے، اگرچہ دا عام خلق دا پارا اجازت شتی، الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان، حال دا ذکر شوی دی مخی. یو عظیمتی یو رخصتی. نو رخصت دا دے چې کلمه د کفر هغه لږ سات د پاره په جب وایا، ځان ته خلاص کا، او بیا چې خلاص شوي نو بیا توبه وباسا، دلته رخصت وای. عظمت دا دے چې نکوم شرک نکوم، خلاف ورزی د الله د الله د رسول نکوم. نو څوک چې کړهو کوي نو کړهو کوي د خپل فائدې لپاره. نو کړهو څه ده؟ عام حالاتو کې جمع ده او دس کول غواړي، الګ یخ ده یخ بودی دا بل څوک پاسي، د بلستن یخ تودې بلستن نه، د ګرمه بلستن نه بسوک پاسي. هغه سړی په پاسي چې هغه د دین او د شریعت د الله د حکم خیال وسرشتي او پاسي. چا سره چې خیال نشتی ابو د پروتي وړه ده سحر مانځله پاسې دل غواړي، او نو شپې لنډې دي، خوب نه پوره کیږي، ځواني وخت ده، دا وسوک په دې وخت پاسي. ځان ته د دوم حالات سدي د توي تبراشي سبا ځان با
اتو بجو لراو رسه وو بجو لبزان راو رسه دې سکی ال تکی پکی یردا ولی حکومت سرکار هغه وتا نوټس را لګل له د پټیم ته بزان حاضر کې چې هغه اته بجې ویلي د په ونی نه رسیدلای ایسو وروتي پاسي نن سبا چې ونی می ګوره نا ډېر زر راځي نو دیو د بانګ نمخ کې پاسي دلای الګ د چې هغه د سرکار د تویلی نوټس را لګل یو نو ته د سحر د بانګ نمخ کې پاسي دلای او چې کله الله د تویلی پاسا مؤذن لګیا دی الله اکبر د الله لویواله وای حي علی الصلاح حي علی الفلاح وای الصلاه خیر من النوم وای او تاسو نو دی سار مازستا زرا خیال نشتی من جاهد فانما يجاهد لنفسه نو چاچی جهاد کو چاچی کڑاو کو فانما يجاهد لنفسه یقینا دے کڑاو کو نو خپل پیدې د پاره کوي سار مونږ دیو کو نو فائدې ستاره سار مونږ دیو نکو نو نقصان ستاره حساب کتاب سره کیږي کړه ان الله لغنی عن العالمین یقین الله بے حاجت دے بے پروا دے عالمنا کدے وې سار مول الله ما ونکو الله د نقصان ورسی الله وې ما د استاد بنا مانزر نه کول باندې اس نقصان نه رسی نه ما ته فائدہ را رسی نه نقصان را رسی که فائدہ ده نو تا ته در رسی که نقصان ده نو تا ته بدر رسی ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه هر عمل سره دا ولګوا هر کار سره مانزه سره ولګوا د روزه سره ولګوا د حج سره ولګوا د جهاد د زکات سره ولګوا د معاشره د کارونو سره ولګوا مونږ چې جمعه ترازی نو جمعه سره د فلور اتلو سره ولګوا د الله د کور د آداب سره ولګوا من جاهد چا چې کړهو کو فإنما يجاهد لنفسه نو کړهو دې خپل پیدا لپاره کوي زموږ عام طور باندې خلک هغه د سره د دین خبروم ندي جمعه ورځ وا وختي خطبه کې اراده مې وکړه چې څه ووایم او بیا میزان کنټرول کو ایزا پریدا ایوټه کې بګه اخوا دې خورا نمشو ته اون ختم پکې لوټه ما ویم کوونه ویم خطبه په منځ کې مې وې وسبه وې لوی سړی بنا ولاړی جو خطبه وکيږي کسان ولاړلی غپ لګئی خطبه ویل کېږي خلق ناشتي غپ لګئی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل څوک چې جمعه منزل راغی خطبه ویل کېږي او دې پکې لګیا دی بلې کسان لګیا دي ناغته وی مکوا مک یا اسکت وغیر بالکل معمولی او ټکه ده کدا دی وې تا وې ته خبر نه کې تا د قومي کنا هوته دی وې نو فقط لغوتا تا لغو کارو کو د جمعه ثواب دلاړ او دې لګا دي کپ لګي سلام بګینشتي خطبه ویل کېږي سلام باندې کې راشي یو بل تخلیص چینګي کی لګیا وي بیا وکینه غپ لګي لاس و میلاو کی نه د سره خبر ده الله کور ته راغلم دا الله د کور خبر الله په کور کې جمعه ده دا الله خبره کوله کی خطبه ویل کی او دې سګي غپ لګي لګیا ده نور عام طور باندې د مانځنه مخ کې جوبه کې ناستا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام منځونو کې منع کړل
جمعه کې منع کړل. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحلق يوم الجمعه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حلقو نه منع کړل، حلقې بنه جوړوي، ځان له جوپې بنه کې نه را لې جمعه ته قرار باندې کې نه ځان له د مانځه ټیم موږ کوا، موږ ټیم نه دی لګیا، ځان له ذکر اذکار کوا، تلاوت کوا، درود شریف وا، استغفار وا، دې بلګیای جوپې شی وای نو خبرې وکي، غب لګي دا الله په کور کې لګي، الله په کور کې خبره کو چې ته د خان د کور ته د ډیرې ته لاړ شي، ال د کستا سحالي هغه حال هغه نه زیات دلته جمعات کې ديستا، نو دې ال یو شانی او دلته جمعات ته چې لاړ شي نو ته به چې دا جو حجره ته ورنه نول، ال دې بل کسب کې دي نه بازي خبره په سړی باندې وګمېږي، نو د جمعات دراتلو ادب نه معلوم، جمعات کې د کیناستو ادب نه معلوم، خطبه ویل کېږي داغه ادب نه معلوم، دې ځان مسلمان وي. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، نو چا چې jihad وکړاو کو نو یقینا دې کړهو کې د خپل فائدې لپاره، د دین کارونه د تاسو عبس کاری فزول تخکاری، څومره کارونه چې ګوره د دین کارونه ګوره په ټولو کې به سستی، په ټولو کې نقصان به کیږي، او چې کله دا بل دنیوي کار کې به دنه سره برابر کوتاه به دیونشي، ولی حال دغه تنخواه کټ گئی په دنیوي کار کې، سرکاری کار کې اول د اطلاع نړۍ نو یې تنخواه کټ گئی، ګنټه لیټ راغله د ګنټه تنخواه کټ، نو کوم ځای چې دا سی اوس زمونږه د خیر سره هغه د حال له هغه ځان له تبادی، لیکن کوم ځای کې چې قانون مطابق کار کول کیږي هغه خره، او چې کوم ځای کې قانون مطابق کار نه دی حال دې ټول سستی روانه ده، نه الله د پاره څوک نه کوي، یا الله د پاره دا کار وکم سبا د پاره تپوس وکي، تعالی تنخواه درکول کېدا د اتو غنټو تا و غنټه ولې کار کاو، ته ولې کام چوری وکوالا، ان الله لغنی عن العالمین، یقینا الله بے پروا ہے بے حاجت د عالمنا، والذین آمنوا آگسان چی ایمان راوڑے وعمل الصالحات یا عمل صالح کرلے، لنکفرن عنهم سیئاتهم خامخا لری بکود دینا گناہون ددی، ولنجزینهم خامخا بدل بورکو دی لنا احسن الذی کانوا یعملون، بہتر دا آغنا چی دی کم عمل کاؤ، دنیا کی چی کم عمل کاؤ داغے مطابق، فائدہ دل نیکی، دل ثواب، دل بدلا دا بورکو لکی، سمرا د دپ عمل کې اخلاصو امر بدل ورکو لکی، اخلاص پکې نشتی، ریا د پکې، شهرت د پکې، سمعت د پکې، ریاکاری د پکې، الله تعالی نو دوی لګي زاغه پسې چا نه چې چا د پاره چې تا کړل هغه نه غواړه ما سره نشتی، زما په خپل نه کړم، نو چې چا ایمان راوړل عمل صالح کړل نه الله وای د ګناهونه به معاف کم او دل به بهتر بدل ورکم، ووصینا الانسان بوالديه حسنا، او وصیت کړل موږ انسان ته د خپل مور او پلار په باره کې حسنن دخه غړې، د مور او پلار سره وخه غړه کې، د مور او پلار سره به احسان کې، وان جاهداکا کدا دواړه مور او پلار دواړه تا باندې کوشش کوي، لتشرک به ما ليس لك به علم، چې شرک دیو کې ته ما سره هغه شی چې تا ته پته نشتی، تا ته سره دلیل نشتی، فلا توته همانو دغه مور او پلار خبره به نه مانی. الله اول کې وایي مور او پلار ډېر حقونه دي، د مور او پلار سره غړه بکې، مور او پلار نافرمانی به نه کې، لیکن چې هغه دی ګناه ترابلی نه به مانی، شرک دی رابلی نه به مانی، نیو خدا وی
فلا تطيعهما خبره به نه مانی د شرک خبره به نه مانی د بی دیني خبره به نه مانی حدیث کې راتلو کومور پلار د تو وی اخذ طلاق کا او دنیاوی کار نه طلاق کا مال دے دا واخله ویسه سین دے گزار کا جو واخله سین دے گزار کا څه شی دی د مور او د پلار داغي حکم داغي خبره هغه د دقیق مال دولت نه غټه ده خلک خبره کوي آیاز محمود چاوته وي د دسره د دومره مینه ولې دا هغه د کېو کمال شتی پکې یو پیری امتحان په تور باندې یو ملغره راوړه بادشاہ ورګړه ټولولا یو له ورګړه دا ماته کا بل له ورګړه دا ماته کا هغه نه جی دا خو دې سي دی او دا خو دې سي دی دا خو قیمتي شی دی بادشاہ وته وي ماته کا دا وی نه جی دا قیمتي شی دی دا چې تاسو سره یو دا صفت په بادشاہي کیږي دلبار کیږي نو دا ډېر خپل افکاری دا دی هغه پیسې وسی اخر کې راغی آیاس لا آیاس ته وی دا ماته کا او شړق شو روایت چوله ماته کړه بادشاہ ته وی څکټ قمقل نه ګور د نور خلکو دا نور وزیرانو مکنه هغه ماته نه کړه او تا ماته کړه هغه وی جی ملغلره بشل پیدا شي د بادشاہ حکم منل هغه لاړ خرابي بادشاہ ویل چې ماته کا ماته د بادشاہ خبره هغه د دې ملغلره نه زیات قیمتي ده ملغلره شی د بادشاہ په مخ کې د بادشاہ د خبرې په مخ کې بادشاہ خلکو ته وای اورې دو د سره زما د خبرې قدر او قیمت ته او استاد سره زما د خبرې قیمت نو استاد سره د ملغلره قیمت او زما د خبرې قیمت نو هغه شرمنده شو سرونه کته کړه مور بلار आवाज کو مانځبانه ولاړې مزمات کا لاشه مور سوي لاشه بلار دي سوي مز بیا رسو کی کنا د مور هغه आवाज هغه بیان کیږي یو خبره وا جوړېجو د نیک سره یو ولید زمانه او بزرګو خبره کی هغه بزرګ هغه ته مور आवाज کو یا جوړېج وي هغه یا نسی چلو کم یو تب ته موز ده بل تب ته هغه ده مور आवाज ده بیا یو کو دلانر موز پر کوم ویچی الله تعالی مرګ هغه پر نه راولي چې تور شوی نه وي سورزي خبره د مور د خلینا اوخته او خټه غټه او لګیدا سورزي تیر شوي یو خزوا داغي بچي پیدا شو ودا کمزو ودا د جوړېج خلکو چې واورې دی ورانو د جوړېج کورې دړې وړې کو لوټي کو هغه چې د وړکه جومپړې بو سکور بو هغه وستي چلې خلکو وې ټکا هغه ځان پیر جوړ کړل د کتدا کارونم کې اچھی چل شه د اخر وېداس چل شه ده حالت کې هو تعلق د الله سره ډیرو هغه دغه سي خزدا او هغه بچي شه او بچي وي هغه دا تابانه دغه لګي چې دا بچي ستاره هغه بچي راوړي بچي ته وی دا الله په حکم باندې اوایا ستاپلار سوق دے هغه پلان کې شپن کې پلان الراعي پلان کې شپن کې وړو کې د ورځې وو یا بده ګنټو
هغه چې خبره وکړه او دغه وې چې ما پلان کې دی خلکو بیا مافیانی غوښتي خبره داوا د مور او پلار دغه د خبرې یو غټ حیثیت ته هغه خبره د مور هغه خبره لګیدل په دغه وخت کې لږ وخت د پاره ذلیل کو خدای الله سره تعلق نو الله ولا بیا عزت ورکو مې بس کو الله حضرت مولا قرآن او سنت الله مل توفیق